الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا، وجعل ذلك من أعظم عبادته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فطوبى لمن يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. وعلى آله وأصحابه الذين حملوه فجودوه تجويدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعين و ناظرین، زمونږ د تجوید کلاسونه شروع دي او د قرآن پاک د صحیح د ادایګۍ دپاره دا ډیر اهم ترین او ډیر ضروری کلاسونه دي. نو کوشش کوئ چې په دې کې شرکت کوئ، نورو ملګرو سره، ماشومانو سره کور کې او خپلو نارینه او زنانه او ټولو سره دا شیر کوئ او دا هغوی ته لګوئ په خپلو موبایلونو باندې، په لپټاپو باندې، کمپیوټرو باندې، چې هغوی ته تم الله پاک ډیر خیر ورکړي او قرآن پاک صحیح زده کړي، د قرآن تلاوت صحیح زده کړي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي: اقرأوا القرآن، تاسو د قرآن تلاوت کوئ، قرآن پاک لولئ، بلحون العرب و اصواتها، د عربو په لبو لهجه کې او د هغوی په اوازونو کې کوشش کوئ د هغوی په انداز کې موایئ. نو قرآن کې الله جل جلاله مطالبه هم کړې ده: ورتل القرآن ترتیلا، تاسو قرآن پاک په ترتیل سره په مزه مزه باندې وایئ، ښکلي انداز کې وایئ، د تجوید مطابق وایئ. او نبی علیہ السلام یو حدیث کې فرمایي: ان الله يحب ان يقرأ القرآن كما انزل. وای الله جل جلاله هغه خلق، هغه کس ډیر زیات خوښوي چې قرآن پاک داسې تلاوت کوي څنګه چې نازل شوی دی. نو نن سبا مونږ اکثر غلط قرآن وایو. کوشش وکړو چې دا قرآن پاک صحیح کو. دې په سلسله کې د سر نه را د تجوید کلاسونه ګورئ، مخارج به پکې زده کوئ. 1 نمبر تختې کې مفردات او مخارج دي خو د حروف تهجی په ترتیب باندې. 2 نمبر تختې کې سبق نمبر 1 کې مفردات د مخارج دي خو د مخارجو په ترتیب باندې دي، د حروف تهجی په ترتیب نه دي. بیا په 2 تختې نمبر 2 کې سبق نمبر 2 چې دی ډک حروف دي پکې، چې کم پر حروف دي، 9 حروف دي، نو هغه حروف هم بیا ویلو. بیا هم هغه تختې نمبر 2 کې سبق نمبر 3 دی، هغه هم آواز حروف دي. او د هغې نه پس هم بیا تختې نمبر 4 ووي، په هغې کې تختې نمبر 3 هم ووي. تختې نمبر 3 کې مو ووي چې مختلف شکلونو والا حروف تهجیم مختلف شکلونو والا ووي. یو شکل کې کله یو شکل کې راځي، کله بل شکل کې، کله بل شکل کې، لیکن هم هغه یو حرف وي. بیا د هغې نه پس هم تختې نمبر 4 پرون شروع کړې وه. په تختې نمبر 4 کې مونږه حروف تهجی د حروف هم ووي، د مفردات هم ووي او د مفرداتو 3 طریقې هم وي. اول هم زده کړه زبر زیر پیش، زبر بره زبر ښکته زیر و په شان پیش، بره زبر ښکته زیر و په شان پیش، بره زبر ښکته زیر و په شان پیش. اول هم دا زده کړو. د هغې نه پس هم بیا زده کړه چې نن به صرف د زبر باره کې خبره کوو، نو الف نه والا یا پورې چې دي دا ټول هم ووي
لیکلي مو تاسو ته ما پرون په بورډ باندې دا ټول هم ووي او هغې درې طریقې دي. اول طریقه چې دا هغې ته جوړ طریقه وایي، جوړ طریقه. دویم ته جوړ روان طریقه او دریم ته چې دی هغې ته صرف روان طریقه. جوړ طریقه، دویم نمبر طریقه چې دا هغه جوړ روان طریقه او آخره کې چې دا هغه صرف روان طریقه ده. ټیک شوه. نو هغې په جوړ طریقه باندې مو وي، لکه مثلا ګورئ با زبر دا جوړ طریقه ده، تا زبر، سا زبر، جیم زبر، ح زبر. ټیک شوه. د دې نه پس بیا مونږه بله طریقه وویله جوړ روان طریقه. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا. ټیک شوه. دې نه پس هم بیا درېیمه طریقه وویله صرف روان. با تا ث ج ح خ وغیره وغیره. نو دا درې طریقې وي. په هغه دریو طریقو مفردات وي. د الف با تا ث دا ځان ځانله چې دي دې ته مفردات وایي. بیا دقه مفردات چې دي دا بیا رایوځی شي او هغه نورو سره ولګي نو هغې ته مرکبات وایي. نو انشاءالله پرون هم مفردات ویلي، نن به مرکبات وایو. نو دا مرکبات چې دي دا به په دریو طریقو وایو. خو دا مونږ چې کومه بره طریقه ویلې وه دا دغه والا بره کې چې کومه روان طریقه ویلې وه که نه درېیمه طریقه، نو هغه درېیمې طریقې باندې به وایو. خو اول به وایو جوړ یعنی جوړ روان په طریقه باندې. د جوړ روان چې کومه طریقه وه هغې باندې به دا مرکبات اول ووایو. بیا به هغې نه پس صرف په روانه طریقه مرکبات ووایو. ټیک شوه. د دې طریقې سره به نن وایو انشاءالله. دې ته خیال کوئ. ګورئ دا دې بورډ ته ټول ګورئ شاوس. بورډ کې وګورئ دا سا چې ده که نه سا مخکې دا درې واړه یو ځای نه وو. نو دا دې ته چې کله ځان لۍ دا سا چې ځان لۍ نو ده ته مفرد وایي. دا میم چې ځان لۍ نو مفرد ورته وایي. چې کله دا را ځان لۍ نو مفرد ورته وایي. او چې کله نه داسې یو ځای یو بل سره لګېدلي نو دې ته مرکبات وایي. نو نن به انشاءالله موږ د مرکباتو سبق وایو. مرکبات په درې طریقو باندې وایو. اوله طریقه به څنګه وایو؟ په روانه طریقه کې به په درېیمه طریقه وایو. نو اول به ګورئ جوړ روان طریقه به وایو. س زبر، س زبر س، میم زبر م. نو دا دوه حروف هم وي. اوس په دا دواړه روان ووایو. س زبر س، میم زبر م، سم، را زبر ر، سمره. ټیک شوه. نو په دې طریقه باندې دوه حروف په ووایو دا به بیا روان کو. بیا به درېیم ووایو نو هغه به درې واړه بیا پوره لفظ به بیا په روانه ووایو. اوس به دا وایو جیم زبر ج ج، عین زبر ع جع، لام زبر ل جعل، ح زبر ح، میم زبر م حم، لام زبر ل حمل، خا زبر خا، را زبر را خرا، جیم زبر ج خرج، طا زبر طا، با زبر با طبع، عین زبر ع طبع، ضاد زبر ضا، را زبر را ضارا، با زبر با ضرب، ظا زبر ظا، ها زبر ها ظها، را زبر را ظهر، عین زبر ع، با زبر با عبا. دا دواړه به اوس میلاو کړي. سین زبر سا اوس په درې واړه میلاو کړي. عبسه، قاف زبر قا، تا زبر تا قطا، لام زبر لا قتل، زا زبر زا، عین زبر ع زع، میم زبر ما زعم، یا زبر یا، ذال زبر ذا یذا، را زبر ذا یذر، یا زبر یا، دال زبر دا یدا، کاف زبر کا یدک، کاف زبر کا، فا زبر فا کفا، را زبر ذا کفر، لام زبر لا، عین زبر ع لع، نون زبر نا لعن، همزه زبر ا، ح زبر ح اح، دال زبر دا احد. بعض خلک وایي الف زبر ا. نو الف زبر ا نه دی. چې کله ما تاسو ته پرون قاعده کې ویلو په الف باندې چې کله زبر زیر پیش راشي نو دا به بیا الف نه وي، دنه حمزه جوړه شي، بیا به موږ حمزه وایو. او چې نه کله الف باندې اسم نه وي، زبر زیر پیش پې نه وي، نو هغه بیا الف وي. اوس وګورئ اوس به په دویمه طریقه وایو جوړ په طریقه روان. ټیک شوه. روان طریقه باندې به وایو، خو هغه مکمل روان طریقه نه. هغې ته اوس ګورئ. اوس او وختي مو وي سا زبر سا، میم زبر ما سمه،
هغه د طریقې باندې وي. اوس په بله طریقه وایو ثمر ثمر جعل جعل حمل حمل خرج خرج طبع ضرب ظهر عبس قتل زعم يذر يدك كفر لعن أحد. ٹھیک شو. دا دویمه طریقه شو. اوس دریمه طریقه دا ګورئ. ثمر جعل حمل خرج طبع ضرب ظهر عبس قتل زعم يذر يدك كفر لعن أحد. نو دا زمونږ د نن ورځې سبق و. دې ته په غور سره وګورئ او دا ښه ټیټ ځان سره یاد کئ او کوشش کوئ چې ځان له دا قاعده واخلئ او په دې قاعدې باندې ښه خواري محنت وکئ او دا سبقونه بار بار اورئ چې تاسو ته انشاءالله ناظره په دې سره اسانه شي. نو انشاءالله العزیز داسې ناظره به وایئ چې ستاسو په ناظره باندې به یو قسم قاریم ګوته نشي اوچتولی او انشاءالله تجوید سره به مکمل تجوید سره به قرآن پاک وایئ. نو راتلونکي سبق مونږ له اجازت راکئ. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.